أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون الله جل شانه د مشرکینو ذکر مخکې وکړو أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون آیا دا مشرکین دا الله دا عذاب نه بچ شو دا الله دا عذاب نه دا الله دا تدبیر نه بچ کیږي مگر قوم خاسرین دا الله دا تدبیر نه په امن کیږي او یا نبی یری کیږي مگر قوم خاسرین دا الله دا تدبیر نصیب یری او یرا خوف نه کوي دا الله دا تدبیر نه مگر قوم خاسرین اوس دا قوم خاسرین الله تعالی ذکر کوي او الله فرمایي چې آیا د دې هغه مشران هلاک شو نو پکار دا چې دیتا دغه هلاکت دغه مشرانو دا دیول عبرت ورکړې وي دیوته هدایت ورکړې وي ولې کچره الله وګوري نه پدی باندې به دغه عذاب راشي کم چې د دې په مشرانو باندې راغلي خو باوجود د دینه دغه عذاب او دغه مصیبت د دې لپاره د هدایت کارونه کو او الله فرمایي د قشان مون مهر لګاو لکه د دې په مشرانو چې مونږه په ګلونو مهر لګاولې نه دغه شان مونږه د دې په ګلونو باندې مهر لګاو د دې وجنه دې حق نه و دغه پنځه قومونه چې کوم اقوام بادیه دي دغه ذکر الله تعالی وکړو نو دغه بیان اولهم يهد للذين آیا رهنمایی ندا کړي هغه کسانو ته يرثون الارض چې وارثان د ځمکې دي چې په موجوده وخت کې وارثان د ځمکې دي آیا دې ته هدایت نه دی کړي دې ته رهنمایی دې خبرې نه دی کړي من بعد آلها پس ته هلاکت مشرانو د دینه الله نشاء کذا مونږه خوښي اصبنا او مونږ به ورسیږو دوی تابعتونو به په ګناهونو د دې سره کذا مونږ خوښي کم کا عذابونه چې مونږ مخکنو لور کړی دی لپم ورک ونتبع مونږه مهر لګو علی قلوبهم فضلوا د مشرکانو باندې فهم لا يسمعون فذي حق ناوري تلک القرى دغه قومونه چې کوم هلاک شوی دي نقص علیکم بیانو پتا باندې منام بایها خبرونه ددی ولقد جاءتهم بشکر اغلی دغه قومونه ته رسولهم بالبينات رسولان خپل بینات سره فما كانوا نودا قومنا ليؤمنوا چې دی ایمان راوړي دغه قومونه ایمان را نه وړل بما پاغه کتاب باندې کذبوا من قبل چې دې انکار کړو د مخکنه چې دې ابتدا نه انکار کړو نو دقه کفر کې دی پاتې شو ایمان را نه وړل كذلك يطبع الله دارنګ مهر لګي الله تعالی علی قلوب الکافرین فضلون د کافرانو چې یو د کفرو کې بدغه کفر بیا شي دایم شي وما وجدنا من ندمون دلیل اکثرهم د پاره اکثر قومونو من عهد سوادا الستو بربکم قالوا بلا دا وعده کړي وا او اکثر قومونو هغه وعده سره یې وای وجدنا اکثرهم یقینا من دلیل اکثر د دې لا فاچقین اکثر د دې نه فاسقان ان دا ان مخفف د مستقل نه لخوا
ان نافیه نه ده ان مخفف من المثقل. ثم بعثنا من بعدهم بیا راولی کومنګا پس دغه قومونه دغه پنځه قومونه چې بیان شو عادیان سمودیان لوطیان او عراقیان خیال کراله دغه قومونه چې بیان شو د دین وروسته الله تعالی موسی علیه السلام راولې بیا آیاتنا سره د معجزو زمنا چاتم راولې کو الی فرعون و ملئه فرعون تا او دل داغتا داغ سرداران تا فظلموا بها دوی ظلمو کو په دغه آیاتونو باندې دغه آیاتونو نه دوی انکارو. فانظروا ګورا ای حبیبا کیف کان عاقبت المفسدین سرنګ شو انجام د مفسدانو د فرعونانو انجام څه شو. وقال موسی او موسی علیه السلام یا فرعون اے فرعون انی رسول من رب العالمین ز رسول ما د جانب د رب العالمین. د دې فرعون د دنم دا قابوس خیال کرا لکا او ددنه مخی چې کوم فرعون تیر شو دغه نوم ولید هغه د یوسف علیه السلام د زمانه فرعون او دا د موسی علیه السلام د زمانه فرعون. موسی علیه السلام ددنه دو مطالبه وکړه. یو دا مطالبه چې مسلمان شه کلمه ووایه او دویمه دا مطالبه چې بنی اسرائیل آزاد کا. بنی اسرائیل دا یو لوی قوم دی په لکونو باندې دی تا په جیلونو کې اچولي دي او په تکلیفونو کې دي غورځولي دي آزاد. دغه دو مطالبه ته نه دو ورته وی تاسو سره سم معجزه شته ده. موسی علیه السلام او زما سره معجزه شته امسا ور سره وا فوجونه جمع دي او فرعون په دربار کې په بنگلې کې په بل چت کې ناشته او موسی علیه السلام امسا وګرځولا خیال کراله هغه امسا داغه نه اجدها مار جوړ شو خپل واده کړل چې دې پوښتنه چې په ما باندې حمله کوي دا په موسی علیه السلام باندې پناه حاصله کړ. هغه ته ځان ورسو او وی چې د دربار په زرګونو خلق یا په سوونو خلق هغه د دهشت او د هیبت د وجه نه مړ شو. بیا چې دې په سوچ شو وی بل معجزه د سره شته ده بیا دا خیالات په دې چپ طرح کې نه نهستو او داغه نه داسې رڼاګانې شروع شولې لکه څرنګه چې د انور چې کوم نه شغلي دا دو معجزې وي دا ورته پیش کړل. خیال کراله تفسیر قرطبی لیکي چې دا دو معجزې دا موسی علیه السلام دې ته پیش کړل او دوی په هغه دواړو معجزې باندې حکم د سوکو حکم د سحر کو چې لا سحر د سحر د معجزې هغه فرقونه هغه تاسو ته مخکې ذکر شوي دي چې سحر چې کوم دی نو دا د ناپاک سړي صفت دی او معجزه د پاک انسان صفت دی. او دویم فرق دا دی چې سحر چې دی دا خو نظر بندي وي سترګې نظر بند شي غیر حقیقت و ته حقیقت ښکاره شي غیر حقیقت هغه ورته حقیقت ښکاره شي په منځ کې هغه نظر بندي حقیقت نه وي او معجزه چې ده نو دا حقیقت ده. معجزه سره لکه پیغمبر چې کله معجزه پیش کړي چې دا اوبه دي هغه به اوبه وي باقاعده چې چا به اوس کړي را به څه هغه به تنده به پې ختم خیال کراله هغه په حقیقت کا د اور معجزه وه هغه اور به چې کوم دی هغه به څه هغه به اور هغه به سوځونکی و خیال کراله. او بل فرق دا دی چې سحر چې کوم دی نو دا
د اسباب تابع ده او معجزه د اسباب تابع نه ده معجزه بغیر د اسباب نه وی ده کله پیغمبر د ګوتو نو روانې دل دې کې هیڅ سبب د ګو روانې دل نشته ده او شو دا څلور فرقونه دا دي ادي هغه معجزه تصویر شهر وینه داغه بیان الله فرمایي یا وقال موسى موسى عليه السلام يا فرعون اے فرعون انی رسول من رب العالمین رسول ما جانب رب العالمین حقیق ذلایق ما على ذی خبر الله قول چذو نوایما علی الله پالا بن الا حق مگر حق خبري ها کما شان داده چې حق خبره کوم قد جئتكم ما راتلکړي تاسو ته ببینتن په معجزه سره من ربکم د جانب درت تاسو نه فارسل معي بني اسرائيل آزاد کما سره بني اسرائيل ایمان امراوړه او بني اسرائيل آزاد قالوا الفرعون ان كنت جئت بآية كتارات لکړي په معجزه سره پات بها کفرات لوکا ان كنت من الصادقين کترشتنی فالقى عصا وغرزول امساخ فلا فاذا هي ثوبان مبين ناسا پاغی دهاخ کارو لوی مار اجتهات نه جوړ ها وی خلای دومره واده کړل چې دا بنگله په خله کوله ونزع يده راوي استلا لاس فل پیدا هي بيضا او ناسا پاغه تسپینو للناظرین د پاره د کتون کو دا سپین چې شغلې ته تلل قال الملأ ويل سرداران من قوم موسى فرعون د قوم د فرعون ان هذا لساحر عليم دا سړی چې دا ساحر تجربه کار دی عالم دی یرید اراده لري ان یخرجکم شوباتی تاسو لرا من ارضکم د ځمکې تاسو نه دا مقصد هم دا دی چې تاسو نه بادشاہي والی او دې تاسو لري چې فماذا تأمرون تاسو څه حکم کوي خیال کړه اثردارانو هغه یو بل ته وی چیرې اوس مشوره صدا څه کول پکار قالوا اول دغه سردارانو ارجه دل مهلت ورکا واخا ورور دتا ولې دواړه په دغه مجلس کې موجود یرا دیتا لا په حال سزا نور کو ادیل مهلت ورکو وارسل ولګه اي فرعون فی المدائن فخارون کې حاشرین پولیس استاد ولګه چې هغه ساحران راجم کی څه چلو کی ساحران راجم یا اتو کا چرات لو کی تا بكل ساحر علیم پار ساحر تجربه کار سرا ځکه د شهر مقابله په شهر باندې کی وجاء السحرة لا رال ساحران فرعون تا د اطرافنا ساحران راجم څومره ساحران تفسیر قرطبی لیکي چې دا 3 لاک او د 300 خانو باندې دي د ځان سره چهرونه راغستي چهرونه یې تو هم لخت وي او رسای لخت او رسای دا د ځان سره راغستي وي په 300 خانو باندې چې د دې لختونه د دې رسونه به ماران جوړو ځکه چې د میدان د سره غورځولې دي مار را غورځولې دي د مار مقابله په سکو په مارانو باندې کوي تفسیر ابن کثیر هم دالی کلی قالوا ويلي ان لنا لاجرا بشكد من لپاره بتن خاوي ان كنا نحن الغالبين كچتمون غالب شو یرا بادشاہ سلامت کچری مونږه غالب شو کنه نمون لبا انعامونه راکې پیسې درا د دنیادار خلقو نظر پسې او مالی ادا الله والو نظر پسې پر آزاد الله پسې لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على رب العالمين الله والا الله والو اجر اغا رب العالمین رضا ده او د دنیادارو اجر څه شي دی هغه پیسې دي ګول شو کنه شاوس ان كنا له نحن الغالبين ان لنا لاجر زمون د پاره به اجر وین كنا نحن الغالبين کته مون غالب شو قال نعم خیال کړه
قال نعم ویل حضرت موسی علیہ السلام نه ویل فرعون نعم بشکا تاسو له تنخواګانې درکوم وانکم یواز تنخوانا تاسو له وزارتونه او سرداري درکوم وانکم بشکا تاسو لمن المقربین تبیدن ذکاننا تاسو په درباریانو نه قالوا ویل یا موسی اے موسی علیہ السلام اما تلقي یا تغرزوا دي امثال را قد خپل امثال غرزوا واما ان نكون نحن الملقين یا مونږ به غرزون کی شو خیال کړه تفسیر ابن کثیر لیکي چې جادوګرو ادب وکړو جادوګرو سو ادب احترام وکړو مولانا صاحب سٹاف وخت کته مخ کې کېږي اګه مونږ مخ کې اختیار چاله ورک موسی علیه السلام او دغه ادب نتیجه وا چې الله دې ته هدایت از خدا فاهمو توفیقی ادب بی ادب محروم وګاشه از فضل رب کوشش بی ادب د خدای د رحمت ګور ساحران چې سره کافران کوشش وکړه ادب وکړو د ادب د وجناغه څه شو هغه ایمان او ولایت وته نصیب د سار په وخت کې سو ساحران او په مازیګر کې بیا اولیاء د زمانه کوشش وکړه دا تفسیر ابن کثیر لیکل و اما ان تكون یا بشمونگا نحن الملقین من وردون کی د سحر قال او فرمایل القو فرمایل موسی علیہ السلام القو تاسو ورځو خپل شهرونه زي تاسو مخکې شیخه تاسو ډېر یې از سیمه یوازې مکوش بکنه تاسو خپل شهر مخکې چې کوم دی نو دا فلما القوا هر کله چې دی او ورځول خپل شهریات سحرو آیون الناس دی نظر باندې وکړه د سترګو د خلقو څه وکړه سترګې د خلقو په شهر کې راوستل واسترهبوهم او هیبت کی وګرځول خلق لرا وجاءوا بسحر عظیم راتل وکړو په سحر لوی سرا ولی لوی سحر بانو چې 300 ساحران دي ادار یو سره یو لخت او بل صدا رسیدا د دین شپږ لا کماران ته نجو او شو واوحینا مونږ وحی وکړه الی موسی علیہ السلام ته ان القی اطواق ته وګرځوا امساق فلا تم دا امسا دې ارتا وکړه خیال کړه وای دا ځای کې موسی علیہ السلام لک پشا شو دا ماران ډیر زیات شو تیارې جوړ کړل کنه موسی علیہ السلام تر روان شو هغه ماران موسی علیہ السلام په طبيعي او بشري تقاضا باندې پشا روان پوه شو به کنه خیال کړه لکه اللہ تعالیٰ تو فرمائے لا میں یریگا کوشش بے کنا ول القی اسواق بل دای کوئی میں یریگا ہم صادق غردوا کوشش فاذا هي تلقفون فدغ امسا تیرولو ما یافکون هغه چیزونه چې دي د دروغ جوړولو افق دروغ ته د دروغ چیزونه چې جوړول لقب ست ویلې شي لقفا لهما او بلعا ژوندۍ تیرولو ته وایي لقفا لهما الهام څه ته وایي ژوندۍ تیرولو بلعا تیرولو ووقع الحق ظاهر شحق وبطل ما كانوا يعملون باطل شعر شيء چې دی جوړولو خیال کړه هغه نقشه پتا څه لیدلی نه پي یا باندې په موبایلو کې راغلی د پوه شو کنه چې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام هغه مقابله کوي او هغه مارګ دغه ورځي یا اجدها د امسا ورځي سیب لکه دا چرګ چې دانی اړای کنه دا چې دا یو مار ان یو تیری کوشش وکړه او بیا موسی علیہ السلام هغه مار تلاش کې خو چې څنګه و تلاش کې هغه بیا هم سل کوشش دا څه پرځي کوم د چې شکلونه جوړ کړي دي د موسی علیہ السلام او د چا د فرعون هم د حامان هم پکې دي هغه شکل کې کوشش وکړه
فوقع الحق ثابت شو حق وبطل ما كانوا يعملون باطل شو هغه سحریات چې دی جوړولو کولی بو هنالک مغلوب شو دی په دغه مقام وانقلبوا صاغرين دی وګرځدل ذلیلا والقي السحرة وغرضول شو ساحران ساجدين سجده کوونکی بی اختیار از مکه لاړو او په سجده باندې پرې وکړ قالوا ويل دي آمنا برب العالمين مم ایمان راولې دې پر رب العالمین باندې رب موسی او هارون چې رب موسی او د هارون علیه السلام دې دا وسره ولي وي دا شک پیدا شو چې رب العالمین خو فرعون ولا غوي انا ربكم الاعلى الله فرماینا دا دې د کم رب باندې ایمان راوللو چې هغه رب د موسی او د هارون علیه السلام قال فرعون اويل فرعون آمنتم به تاسو په دیني کبانې ایمان راوړل دام څه چلو آمنتم حمزه استفهامي ده آمنتم قبل ان آذن لكم مخد دینا چې تاسو ته اذن وکم ما به اجازه تم دا کارو ان هذا لمکر بشک دا یو تدبیر ده مکرتمو فی المدینه چې تاسو کو په خار کې معلومیږي دا چې تاسو د مخکې نه سلام مشوره کړې وه چې یو خیال کراله که نه دا مونږ به درته ګورې ځان را پرځو ښه پوه شوې که دا تاسو د مخکې نه دا مشوره کړې وه لتخرجو منها چې تاسو وباسئ د دې ښار نه اهلها مالکان د دې فسوف تعلمون زر ده چې تاسو ټولو ته به پته ولګي ټولو ته به پته ولګي څه چل به کوم لو قطعنا خامخا بز پریکم ایدیکم لا سنستاسو لتلام موت علی القسم ویلیش مانا زما د قسمی چې لاسونه بدن پریکم وارجلکم او دارن اخپیخ پلی من خلاف خیلات او چپ اخپا دا بدن پریکم اچھا دا چل دا سره وکم ثم لأصلبنکم بیا بسلیکم تاسو لرا اجمعین پیڑا سرا پیڑا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چې په دنیا کې د ټولو نه اول بدمعاش څوک فرعون دا سزا وي چېرته یو بادشاه چاله نه ده ورکړې دا وله چا ورکړې دا وله فرعون شابه او ګوره اوس هم هغه بدمعاشان دي ښه دا مخکې د اخوان المسلمین حکومت و په څه کې په مصر هغه د اخوان المسلمین حکومت یې څه کړ هغه یې ختم کړ او اخوان المسلمین یا بل اته څلوېښت کسان یې سړي په یو کمره کې ویشتلي په یو کمره کې پوه شوې دا په یو بل دا ډیري پراته دي ځکه اته څلوېښت کسان یې که خیال کراله دا ډیري پراته دي په کمره دا هغه بدماشان دي پوه شوې که نه چې اقا چل هغه اوس هم کوي او دا د چا په مشوره په رایه په پالیسۍ باندې د امریکې هلته هم اور بل کړی دی په څه کې په مصر کې دا زمونږ د غریبانان خو یېرېږي که نه ځکه دې وجه نه عمران خان چیغې وخي وایي ډرون بند کړئ ستا پلار به یې بند کړي پوه شوې که نه ستا نیکونه نه بندوي نو ته به یې څه بند کړي پوه شوې که نه اوس یې نیکه څوک دی نواز شریف پوه شوې او د نواز شریف نیکه څوک دی جرنیل جرنیل څوک دی دا بچی د امریکې پوه شوې که نو اوس چې کوم دی نو څه ورته وایي حقه شی دی چې کوم مخکنی و حقه شی اوس هم دی نو الله جل شانو فرمایي وما تنقم منا او بدلنا لزمونا الا وما تنقم منا قالوا ویل دی ساحرانو انا الى ربنا بشک مونږه رب خپلته منقلبون واپس تلونکي یو که مونږه سلیکې او که مونږه لاسونه خپې پرې کې مونږ خپل رب طرف ته څه یو روان وما تنقم منا تبد نه ګڼي زمونږ نه الا ان آمنا مگر دا خبره چې مونږ ایمان راوړی دی بیا آیات ربنا په آیاتونو د رب زمونږ باندې لما جاءتنا هر کله چې راغله مونږ ته
ربنا اے رب زمانگا اپنے غراتوئی کے علینا پمونبانی صبرن پیمانا دا صبر یا اللہ پمونبانی دا صبر پیمانا راو گردے وتوفنا وفات کی مولارا مسلمین پدا چہل کی چمون مسلمانان یو مفسرین فرمائی چی دا 3 لاکھ خلق چلے دے قتل کرے دے او سلے کرے دے وقال الملأ اویل سرداران من قوم فرعون دا قوم دا فرعون تذر موسیٰ اے تفریدی موسیٰ علیہ السلام قومه قوم دا دام قتل کا کنا دا موسیٰ علیہ السلام دا فرعون دا غم قتل کا ہارون علیہ السلام قتل کا خیال کرا لیفسدوا چلی با فساد کی فی الارض پسمگا کی ویذرکا او پریدی با تالرا فساد بکئی ویذرکا پریدی با تالرا و آلہتکا او دارنگ خدایانستا خوشی بکا او خیال کرالا ندی با فساد کی پزمکا کے او تاستا خدایان با چکم دین آغا با دغا شانتی پریدی نو خدا دا چی دیم چکم دین سکے دی ختم کا نو دا فتنہ باڑو ختم شی قالن اویل دی فرعون سنقتلو ابناهم دیل بل قسم سزا ورکوم خان دیل بل قسم سزا ورکوم اگا بل قسم سزا دادا چی بچی بے وجنما او مشران بے پریدم قال سنقتلو ابناهم زرده چی دبا قتلو ما زامن ددی ونستحی نساهم او جوندی با پریدم آسنان ددی و انا فوقهم قاهرون ابی شکا من دا پاس ددی غالب یو من ددی لسزا ورکولیشو دیلا او د دی قوم لبسور کو دیلا بسزاور خیال کرال معلومی گیلا چه دغا ساحران دا عمالقه قوم دا قبطیان او سره لاغینا پا ایمان مانیسو شو مشرف قال موسیٰ اویل موسیٰ علیہ السلام لے قومه قوم فلتا استعینوا باللہ مدد حاصل کئی پا اللہ سرا دا اللہ نا مدد غوارے کوشی بکن واسبروا صبر کوئی پدی مصیبتونو باندے ان الارض للہ بے شکا مکہ دا اللہ دا حکومت تچا دے حکومت پا حقیقت کی دا اللہ دے کدے غواری چے دا حکومت دا واخلی او دے پتا سو میں نے ظلم زیادت کی نشی کو یوری سوہا ورکی اللہ تعالی حکومت لرا من یشاو چاہتا چیرا دوشی من عبادی دا بندگانو خلونا والعاقبت للمتقین او بہترین انجام دا پارا دا پریزگارانو دے انشاءاللہ عاقبت با اللہ تعالی من لرا قالو اویل دی اوزینا منتا تکلیف را کڑے شوے دے من قبل انتا چینا مخی درات لرستانا چه تنوی راغلے نو ہم پا مصیبت کی اختاو او دا فرعون جیلو او دا منگا صداگانے بے او اس راغلے اس بیاغا تکلیف تے خیال کرالا کنا دا جیل امنو باسی علا بچی رالا جدا وجن ہم پا جیلونی کے پراتے ہو او امرالا سچل کئی بچی وجن ومن بعد ما جئتنا پس لگے چھتا راغلے منتا قالو فرمیل موسیٰ علیہ السلام عصا ربکم قریب دا چھ رب ستاسو ان یحلک عدوکم حلاک کی دشمن ستاسو انشاءاللہ دبانے بخدای حلاک راولی ویستخلفکم خلیفگان بکی تاسو لرا فی الارض پزمکد مصر کی ندی مصر بتاسو وارثان ش فینظر او بگوری اللہ تعالیٰ کیف تعملون چھ تاسو سرنگ عمل کوئی ستاسو حقیقت وما اللہ تعالیٰ تظاہر ش وَلَقَدْ أَخَذْنَا بِشَكَ مَنْ أَوْنِي سَلُوا آلَ فِرْعَوْنَ فِرْعَوْنِيَانُ لَرَا بِالسِّنِينَ فَقَدْ سَالُوا سَرَا اللہ فرمائی تھا فرعونیانو بانے ما سو تقریباً سو وہ قسم عذاب وہ قسم عذابنا کوشش بکن دا راوستل کوشش بکن یعنی وہ قسم عذابنا فرعونیانو بانے خدای پاک راوستل
چې دا په حقیقت کې د حضرت موسی علیه السلام معجزې هم دغه اووه قسمه عذابونه دا د موسی علیه السلام سوي معجزې خیال کراله یو معجزه د موسی علیه السلام سوا عصوا بلا معجزه سوا ید بیضا سو ید بیضا او بلا معجزه سوا فاغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون غرقول د دې په دریاب دا درې غټه غټه معجزه او خیال کراله و معجزه نورې و معجزه هغه پنځه په مسلسل الله تعالی ذکر کړی دي کنه فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات دا و معجزه خو مسلسل الله ذکر کړی خیال کراله هو نه پنځه طوفان چې دا چې سیلاب په حال وتلا او داونه به ولا راغورځول خو څه او خیال کراله د وینې معجزه د مولا خان معجزه د سپګو ته وایي که څه شي دا فصل کې دغه دانې کې چې پیدا شي سپګای او شي به کنه د سپګو معجزه او دارنګ چې کم دی نو د طاعون معجزه او د باندې طاعون راغلی طاعون کینسر مرض دا په راغلی هغه بیا زره پاغه طاعون باندې سو مړو نتا مختلف عذابون راغله الله تعالی فرمایي ولقد اخذنا بشک منغ ونی سلو آل فرعون لرا بسنینا فقط سالو سرا یو معجزه داوا چې پدی باندې خاص سالی رااله پاغه خاص سالی کې د دې چې کوم نو دا ډیر کا خلق مړ شو مردار ونقص من الثمرات فكمي دمي وجات سرا لعلهم يذكرون خيږي چې دې نصيحت قبول کړي فإذا جاءتهم الحسنة ور کل چراله پدی باندې خوشالي قالوا دي بويلنا جي دا زمونږه حق دی یره دا پسلونه زمونږه ځکه خولي کې چې مونږ مهنت کړې دي وان تصبهم سيئات کو وبرسه دوی ته مصیبت یطیروا دی بدپالی او کلا به موسی علیہ السلام باندې چې کله مصیبت برابر یره دا سپیر دي کنه دا چې کله زموږ دی وطن ته راغلي دي نو کله یو عذاب او کله بل عذاب او کله بل بیا به پچا باندې بدپالی وکړه او موسی علیہ السلام باندې و ما معه کمل درود دی باندې الا خبردار شي انما طائرهم بشکا بدپالی د دې چې دا سپیرواله د دې چې دی عند الله تعالی طرف د الله نه دی ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د دین نه پوهیږي وقالو دی اول مهما تاتنا به هر والی چې تراتله کې مونږه من آیت په یو معجزه سره لتسحرنا بها چې ته سحرو کې په مونږ باندې پدې سره ستاسو معجزه دا سحرونه دي کله چې دا سحر تر اوړي فما نحن لك بمؤمنين نه یو مستاد لپاره تصدیق کوونکی چیرې موږ تصدیق نه کوو چې دا رښتیا دي خو شو وي دا معجزې په دې باندې مسلسل دا اول په د سراله د طوفان معجزه پیراله خو شو وکنه او هغه باندې دا فصلونه بددي تبا کېدل او ونه برابرې وتلې خیال کړل او دغه عذاب د سلسله د سپورس شروع شوی وي دا د خالی پورس شروع شوی د یو خالینه تربل خالی پورې بدغه عذاب چلے د یو خالینه تربل خالی پورې دغه عذاب چلے بیا درې هفته بو تعالی مهلت ورکړه چې دې توبه وباسي اکنه چې بیا به توبه نه استلنه په بل میاش په اوله هفته کې په بیا د خالینه تربل خالی پورې سره اله بل عذاب به بیا راغی بیا به دوی الله تعالی مهلت ورکاو چې وس څه کوي کوشش وکړي خیال کراله چې وس څه کوي لکه یو ځل په د طوفان عذاب راغی
بل ځلې په د اوبو عذاب راغی خیال کړه د بني اسرائیل کورونه چې کم دی نو دغه د قبطیانو کورونه په اوبو کې غرق شو پوه شوې که ځمکه ټوله بنجره به شوله ځمکه به خرابه شوه اورې بیا به دوی وي دا سحر دی چې کله هغه اوبه به ختم شوې به دا سحر دی یو هفته به هغه سیلاب و هغه مصیبت به بیا به ختم شو خیال کړه دغه چل په کوم ځای کې کېږي دا په ملیشیا کې کېږي ښه ما په خپلو سترګو ولیدل هلته څه چل کېږي باران شروع شي که نه نصیب دریاب راوچت شي چې دریاب راوچت شي او د هغه خلقو هغه کورونه چې په دریاب کې وي کوز چتې چې کم دی ستنې د دریاب ته ښکته کوزي کړي نو هغه چې کله دا اوبه ډېرې شي نو هغه لمبې چت خو غرق شي په څه کې په هغه دریاب بل چت ته بیا خلک وخیږي او سامانونه بل چت ته وخیږي بیا چې کله دا بارانونه کمیږي نو هغه اوبه په ورو ورو کمیږي په ښکته ځي دریاب ته غورځېږي واپس پوه شوې که نه دی بیا ښکته راکوز شي خو چې بیا دغسې سیلاب شروع شي نه بیا چې کوم دی نه برخېږي دغه کار او د هغې وطن هغه لرګی داسې دی چې په یې کې هغه ورستېږي نه هرې د هغه ستنې او د هغه ورونه هغه ورستېږي نه نو الله جل شانه فرمایي وقالو ویل دی مهما تاتنا بیات هر کله چې تراتله کې مونږ ته من آیت د یو معجزې نه لتسحرنا بها چې ته سحر وکړې په مونږ باندې په دغه معجزې سره وما نحن لک بمؤمنین نه یو مونږ ستا دپاره په دې باندې تصدیق کوونکي مونږ ستا تصدیق نه خیال کړه او نه الله فرمایي فارسلنا علیهم الطوفان راولېږو موږ په دې باندې طوفان د سیلۍ ته طوفان د څه طوفان چې کوم دی نو د اوبو طوفان والجراده دارنګې ملخان والقمل او دارنګې ملخان وی ملخان دومره و چې دا فصلونه به بس چې کوم دی نو د ویښه نه وخوړل خیال کړه دا عذاب یو ځلې دلته راغلی خیال کړه په دې باړو کې به دا درزارې خاطو خلکو به ټیمان ډنګول او د دې پټي نه به یې وځغلول هغه بل پټي ته ملخان په دې جوارو باندې اړم شو د بل پټي خاون چې به ډولکی دی که څه دی ټیم به یې ډنګاو جو د هغه د پټي نه به بیا د بل پټي ته لاړه پوه شوې دا ملخانو پوه شوې دا دومره شنه مزیدار پوه شوې والقمل او دارنګې سپږې په هر شي کې به سپږې وي پوه شوې که په جامو کې به سپږې وي په څاروو کې به سپږې وي په دانو کې به سپږې وي پوه شوې که والضفادع او چندخان په هر شي کې به چندخانو په کاټو کې او په لوښو کې پوه شوې که والدم او دارنګې د وینې عذاب دومره و چې د خپل کوی نه به اوبه راایستلې ابه وینه ابه څه وي بیا به یې دغه ته وی راشه هلکه اسرائیلي ته به یې راشه ما ته خو دا وینه راخېږي خو که ستا د برکته څه خیر وشي نه چې بوکه به یې راوخېجوله هغه اوبه دغه طرف ته به شپټي طرف ته به وینې روانې وي او اسرائیلي ته به هغه ته به اوبه روانې وي د یوې بوکې نه دغه چې کوم دی نه جدا عذاب دغه د وینې عذاب آیات دا معجزات و مفصلات پر لپچې مفصل معنا جدا فاستكبروا دی تکبر کو دی به تکبر کو بیر زورور سحر دی ګوره یو هفته وچلېده او دا دی بیا ختم شو وکانو قوم مجرمین او دا قوم مجرمان
ولما وقع عليهم الرجز هر کله چې ثابت شو په دې باندې دغه عذاب قالوا دی به ویل چې کله عذاب سلسله به شروع شوله قالوا دی به ویل یا موسی علیه السلام ادعو لنا سوال وکړه مونږ د پاره ربک درفستانه بما عهد عندك فسبب د دې چې الله وعده کړی دا تاسو سره الله وعده کړی د چیرې کدی ایمان راوړلو نو زه به عذاب لري کوم نو زمونږه توبه ده پوه شوې که نه مونږ ایمان راوړی دی لئن کشفتا کتالری که عنا الرجا زمونږ نه دې آفت لره لنؤمنن لکه مونږ به ایمان راوړو په تا باندې ولنرسلن معک آزاد بکو تا سره بني اسرائیل لره دا عذاب را نه لرې که مونږ دا قیدیان راوباسو فلما کشفنا عنهم الرجا کله چې مونږ به لرې که د دې نه دغه آفت لره الی اجل تر یو نیټې پورې هم بالغو چې دوی به رسېدونکو هغه نیټې ته هغه نیټې پورې چې کومه نیټه به د دې سره الله مقرر کړله اذا هم ينقصون ناسبه به دوی نقض وکړو هغه وعده به بیا ماته کړله پوه شوې فانتقمنا منهم مونږ سزا ورکړله دغې قوم ته فاغرقناهم مونږ غرق کړو په یو ځای باندې چېرې دې کلمه نه وایي ټول دروغ وایي راشه په دې سټ نه چې کوم نه واقع ورغوپه کا چې پته یې ولګي پوه شوې مونږ غرق کړل دې لره فی الیمې په دریاب کې بأنهم کذبوا بآیاتنا په سبب د دې چې دې تکذیب کړی په آیاتونو زموږ باندې وکانو عنها غافلین او دوی د آیاتونو زموږ نه غفلت کوونکي خیال کړل دې د آیاتونو نه غفلت کوونکي واورثنا القوم الذين امن فوراثت سره ورکړه هغه قوم ته کانو صدقونه چاغي ضعیف ګڼل کېده بني اسرائیل ته موږ څور هغه بني اسرائیل چې خلقو به ضعیف ګڼل موږ هغې له په وراثت سره څه ورکړه مشارق الارض مشرقونه د ځمکې و مغاربها مغربونه د ځمکې مشرقونه د ځمکې او مغربونه د مشرق د ځمکې سو دا فلسطین مغرب دی او دا شام څه دی دا مشرق دی پوه شوې د مشارقو نه مراد څه دی د دې نه مراد چې کوم دی نو دغه د شام دی او د مغاربو نه مراد مصر دی بني اسرائیلو ته مونږه شام هم وله ورکړو او مصر هم وله ورکړو عمالقه هم ترې نه لرې کړل عمالقه هم څه کړل عمالقه خو سره د خپل نیکه نه پوه شوې که نه آخرت ته لاړ نیکه څوک فرعون الله تی هغه مغربونه الله تی بارکنا پیا چې مونږ برکت اچولی په هغې کې دا ډېرې آباد علاقې دي کتابونو کې راځي چې نهه برخې برکات دا په مصر کې دي لکه د مصر ځمکه ډېره خوږه ځمکه ده زرخې د ځمکه ده وی د تمام دنیا نه حصے برکات دا په مصر کې دي او یوه حصه د برکاتو دا په نوره دنیا کې ده وتمت کلمت ربک کمال ته ورسېدلي هغه حکمونه د رب ستا الحسنا هغه حکمونه چې بهترین حکمونه دي دغه حکمونه کمال ته ورسېدل په چا باندې الله بني اسرائیل په بني اسرائیلو باندې الله پې غټ احسان وکړو حکومتونه یې وله ورکړل بما صبرو په سبب د دې چې دوی صبر کړی وو خیال یې کراله چې دوی تقوا اختیار کړله د موسی علیه السلام په زندګۍ کې او نه الله تعالی د دشمن نه څه کړله د دشمن نه خلاص کړله حکومتونه یې وله ورکړل اورې که نه دغه وایي که نه اقبال علامه اقبال صاحب وایي فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی خوش بیٹا لکه دغه وزن یې کړی دی د حافظ شیرازي وزن یې کړی دی خوش بیٹا نه حافظ شیرازي هغه هم یو شعر دقسې ویلی دی مرا در منزل جانان چه امرو عیش چون کر هر دم مرا در منزل جانان چه امن و عیش چون هر دم جرس پر یاد میں دارد که بربندید مخمل ها
په معنا به ګورې چې پوه شئ پوه شئ به کنه معنا یې څه ده مرا در منزل جانان چې امن و عیش چون هر دم ما لره په دې ځمکه د جانان کې جانان چاته وي الله ته ما له په دې ځمکه د خپل محبوب کې څه امن دی او څه خوشحالي ده چون هر دم چې هر ساعتې جرس پر یاد میں دارد د برې نه جرس آواز کوي د عرش معلا نه چې بر باندې د محمل ها بسترې چې کوم نه تړی او راځي مالا راځي پوه شئ به که نه د مرګ اوازونه هر وخت کې یو جرس چې کوم نه ټنګېږي نه په دې ځمکه کې به څه امن او څه عیش حاصل شي خیال کراله امن او عیش به چېرته وي هلته به یې دلته نشته دی پوه شئ او نه دا وزن چا دا دغه ویلی دی پوه شئ که نه اقبال صاحب وی فضای بدر پیدا کر د بدر فضا پیدا کا د بدر غونډه کې جهاد وکا فرشتے تیری نصرت کو فرشتے استاد مدد دپارا اتر سکتے ہیں گردون سے را کوزیدلی شي د اسمان نه قطار اندر قطار اب بھی هغه فرشتے چې کم په بدر کې راغلي وي قطار راغلي وي نن هم چې کم نه ته د امریکای سره جنگ شروع کا او هغه فضا د بدر پیدا کا نه دا فرشتے بستا د مدد دپاره قطار راځي او امریکایان به تختی پوه شئ نه الله فرمایي ودمرنا ما کان بما صبروا په سبب دې چې دې صبر کړی وو ودمرنا ما کان یصنع فرعون هلاک مونږه هغه تدبیرونه چې جوړولو فرعون چې د موسی علیه السلام په خلاف کې کم تدبیرونه کول هغه مونږ هلاک امرنا مترفیها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا تدمیر څه ته ویلی شي هلاک خیال کراله کنه دمار او زمار هلاک ته ویلی شي هلاکت وجاوزنا ودمرنا ما كان يصنع فرعون هلاک هغه تدبیرونه چې جوړولو فرعون وقوم دغه وما كانوا يعرشون هلاک مونږ هغه بنگلې چې دوی اوچتولې عرش ته ویلی شي اوچتوالي ته ان الله على العرش استوى د عرش سره لازم څه دی ارتفاع ده نه یعرشون معنی یرتفعون وجاوزنا ببني اسرائیل مونږ ورتېر کړه بني اسرائیل البحر په دریاب باندې بني اسرائیل مونږ په دریاب باندې ورتېر کړه دغه دریاب څه دی بحر قلزم ورته وایي او چې کوم ځای کې دا فرعون غرق شوی هغې ته عین فرعون ویلی شي فاتوا علی قوم دوی راله یو قوم ته چې کله دا بني اسرائیل ورتېر شو فرعونیان هلاک شو خیال کراله ولاک فرعونیانو او شپږ لاکه بني اسرائیل ولاک فوجیانو فرعونیان نه فوجیان او قالو نو فاتوا دوی راتلو وکړو علی قوم چې کله د دریاب نه دوی ورتېر شو صحرای سینا ته په صحرای سینا کې یو قوم ولیدلو چې هغوی د بوتانو عبادت کوه فاتوا علی قوم دوی راغلی یو قوم ته یعکفون چې دی عبادت کولو علی اصنام لهم په بوتانو خپلو باندې عکوف ویلی شي عکوف ته دوام ته مراد ته نه چې کوم دی وقوف للعبادت قالو ویل دی یا موسی علیه السلام اجعل لنا مقرر که زمونږ دپاره الهن یو خدای کما لهم الهه لکه د دې دپاره خدایان دي وګوره د دې خو بلا شی چې کوم دی نو خدایان دي هغه ځای کې بوت ودرولی دی هلته یې ودرولی دی نه موږ له خو کم از کم یو خو پکار دی که ډېر نه نو چې یو خو یې که پوه شئ پې که خیال کراله قال نو فرمایل موسی علیه السلام انکم قوم تجهلون بشک تاسو قوم جاهلان یې ډېر جاهل قوم یې تر اوسه پورې تاسو د الله وحدت زده نه که پوه شئ پې که نه الله واحد لا شریک ونه ګاڼه قال و فرمایل موسی علیه السلام ان هؤلاء بشک دا قوم چې دی متبر ما هم فیه هلاک دی هغه عبادت چې دوی پکې دي
د دې د عبادت دا خو وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا دا خو عبادت نه دی کوشش وباطل باطل دے ما كانوا يعملون غسدون چدي عمل کوي قال غير الله ابغيكم الها موسى عليه السلام آیا غیر د الله تعالی نه وګوره مستاسو د پاره الهن په خدای سره د الله نه بغیر بل خدای تاسو له وګورم وهو فضلكم حالان کې دی الله تاسو ته فضیلت درکړي دی علی العالمین په مخلوقات باندې دې ته نه ګورې د بیا د زامنو پوه شي به کنه چې فرعونیان بادشاہی الټا کړله او تاسو صحیح سالم راپور استله وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ یاد کړئ هغه وخت چې نجات ترکم تاسو ته ای بني اسرائیل من آل فرعون د آل فرعون یقومونکم تاسو له تکلیف ترکاو شو ولادای پناکار عذاب سره یقتلون چې قتل ول بی ابناکم زامن استاسو و یستحیون ژوندۍ به پرې ښودل نساکم زنان استاسو وفي ذلكم قد عمل کې تاسو لره بلاون نعمت د الله تعالی او من ربکم بجانب رب تاسو عظیم لوی نعمت بلا په معنا نعمت سره هم راځي او په معنا د زحمت سره هم راځي ها خیال کړه د مؤمنانو د پاره صحیح نعمتي او د کفارو د پاره دغه امتحان صحیح هغه زحمت او عذاب ووعدنا موسى وعده وكلامنا موسى عليه السلام سرا 30 ليله دیر شفو موسی علیہ السلام برا پوری وتلو صحرای سینا تا او چونکه د قوم په طبيعت کې سو او شرک د قوم په طبيعت کې هغه باطل موجود نو موسی علیہ السلام د دې خبره خواهش کو چې آسماني کتاب راشي د هدایت کتاب راشي چې د دې خلکو ذهن دین سره چې کوم نه شي وابسته شي او د حق سره وابسته شي خیال کړه موسی علیہ السلام سره الله تعالی وعده وکړه چې تراشه د کوه تور ته دلته خدا ته نبوت ملاو شوه ده آسماني کتاب هم د تملاو شي او یو خبره ده چې له بو باسخه اچله به سور دي خیال کړه دیر شو دي چې له بو باسه دیر شو دیر شپه کدا دې په آداب سره پورا کړل نه پدې کې بتا ته آسماني کتاب میلاو شي خیال کړه او دغه دیش ورځ بیا روجو مدچا د موسی علیه السلام دغه دیر شو ورځ دا کمی وی دا لس ورځ چې کوم دین دا دیر شو د ذل قیدی وی او بیا چې بیا د بیتنا دا به امریتنا وشولا نو لسی وسره بیا سګلې نورې ملګری کړلې بیا په لسم اورد باندې بیا سو باغی وانه وته تورات میلاو د لوی اختر په ورځ وته سم میلاو شو تورات میلاو شو وقال موسی موسی علیہ السلام نا وعده وکلام د موسی علیہ السلام سره 30 ليله د دیر شو واتممناها تم او کمال تور سولا مونږه چيلې لرا بیا شین پلاتو سرا لته وسره نور سیوا کې ولي وې دغه میسواک هوا حالان کې دته اجازه ته میسواک کولو نو ځکه د موسی علی السلام د دې روزې د نچکه خوشبوئی په خله کې پیدا شو هغه الله ته ډیره محبوبه و ادم میسواک کو هغه خوشبوئی لاړه نو الله تعالی ورته حکم وکړو چې تل سورې نور روزونی صفو شي به کنه چې دا خوشبوئی بیا پیدا شي الله بز تعالی آسمانی کتاب درکو خیال کرا نو دا بعض تمقل خلقی هغه وی په روزه کې چې کم دینه دغه نشته دی په روزه کې مسواک وهل نه دی پکارو ځکه موسی علیہ السلام ته په دې باندې زور نه ور کړی شی و نو وسو مسواک کول چې کوم دا ښه کار نه دی دا د جاهلانو خبره خو شي په کار هغه د موسی علیہ السلام دینو چې هغه ځان له دینو دغه ځان له فرعیات الته حکم د سو د
د نه مسواک عدالت حکم د څه دی د مسواک دی کتابونو کې